کوم یو سړی چې غواړي چې دا خپل زړه معلوم کړي چې دا ژوندی دی او که دا مړ دی او زما د زړه د الله سره تعلق شته دی او که نشته، ګوره دا ډېره ضروري خبره، تېرول هم پکار نه او داسې بېغوره اورېدل هم پکار نه دا غور سره دا خبره واورئ. یو خدا دی چې کله یو سړي نه ګناه وشي، په دې ګناه باندې ندامت او په دې باندې ځان سره شرمېدل او په دې باندې خپېمانتۍ دا محسوسول، چې کله در کې دا صفت راغی په دې پوه شه چې د زړه تعلق مې د الله سره شته دی. دویمه خبره دا ده چې کله ته یوه نیکي وکړې، لمونځ وکړې، تلاوت وکړې، ذکر اذکار وکړې، چې هر شی وکړې، نه ان فی الحسنة لبهجة، په دې کې یو خوشحالي وي او ته به د نیکۍ باندې یوه خوشحالي محسوس کړي او ځان سره پرې خوشحاله شي، په دې پوه شه چې بس زړه دې د الله طرف ته تللی. بل دنیا د محبت د کمې او د آخرت رغبت، یعنې زهد فی الدنیا، بې رغبتي د دنیا نه په تا کې پرته وي، نو دا یوه لویه خبره ده، الله دې زموږ نصیب کړي. او څلورم دا چې کله ته ذکر ته چې ځان ته ځای کې کښېنې چې هلته څوک هم نه وي او ته ذکر کوې او ستا د دې سترګو نه داسې لږ د مچ د اخته د هغې د وزر چې کوم اخته وي دومره اوښ کم ستا د الله د یارې نه توی شو، بس په دې پوه شه چې کار دې جوړ دی. او که دا کارونه در کې نه نو بیا په زړه یارېږه چې زړه دې سخت شوی دی.